بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خالد مخکې منګه دا خبره شروع کړې وه چې په علم النحو کې دوه سيزونه دي، دا به ډېر زیات اهم دي. یو عوامل دي، یو معمولات دي. او معمولات موږ وی چې دا معمولات په دوه قسمه باندې دي. ټوټل عوامل دا 28 دي، دا بیا په دوه قسمه باندې دي. سبق اصالتن دي، اصالتن معمول، او سبق تبعا معمول دي. اصالتن معمول مطلب دا دی چې دا عامل ډایرکټ پاګې باندې راځي. او موږ ویلو چې دا معمولات دغه په درې قسمه باندې اصالتن مرفوعات دي، اته مرفوعات، دولس منصوبات او دو مجرورات. اته مرفوعاتو کې فاعل له نائب فاعل له مبتدا خبر ده، دا افعال ناقصه اسم نما ولا مشبهتان بليس اسم، او د حروف مشبه بالفعل خبر، او دلائل فی الجنس خبر. دا ویل شو. بیا موږ ویلو دولس منصوبات دي. په دولس منصوباتو کې پنځه مفاعل دي: مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول به، مفعول له، مفعول معه. او حال تمیز مستثنا دي. او د افعال ناقصه اسم، دا افعال ناقصه خبر، دا ما ولا مشبهتان بليس خبر، او د حروف مشبه بالفعل اسم، او د منصوب بالتي لنفي الجنس. او دو مجرورات دي، یو مجرور به حرف جر ده، یو مجرور به اضافت ده. دا ویل شو. دا نه بعد موږ وی چې په دې معمولاتو کې پنځه توابع دي. توابع جمع تابع ده، او تابع كل ثانٍ معرب باعراب سابقه من جهه واحده. چې تابع دا هغه دویم اسم ته وایي چې د اولنی اسم سره په اعراب او په وجه الاعراب کې یو شان دی وي. یعنی په مخکینی اسم باندې چې کوم اعراب راغلی دی، په دې باندې به هم هغه اعراب راغلی، او په مخکینی باندې چې کوم جهت ته وجه نه اعراب راغلی دی، په دې باندې به هم د هغه جهت ته وجه نه اعراب راځي. مطلب کوم مخکینی اسم چې دا مرفوع د فاعلیت وجه نه جدا په مرفوع د فاعلیت وجه نه، کما کله منصوب د مفعول به د وجه نه جدا په منصوب د مفعول به د وجه نه. نو ویلو توابع پنځري. نات چې ورته صفت هم وایي، عطف بالحرف، تاکید، بدل او عطف بیان. نو په دې کې موږ عطف ویلو، نات ویلو، نات او صفت چې دا تابع ده، چې دا په هغه معنی باندې دلالت کوي کوم چې په مطبوع کې موجود وي یا د مطبوع په متعلق کې موجود وي. یعنی نات او صفت دا تابع ده چې په مطبوع کې کوم صفت موجودي، کوم معنی موجودي، دا پای باندې دلالت کوي. او د دې اعتبار سره د صفت دوه قسمونه شول: یو صفت به حاله چې د خپل مطبوع معنی واضح کوي، او یو صفت به حال متعلقه چې د خپل مطبوع د متعلق په معنی باندې دلالت کوي. د صفت به حاله لپاره مثال جاءني رجل عالم، او صفت به حال متعلقه لپاره مثال جاءني رجل ابوه عالم. بیا صفت به حاله د خپل موصوف سره پلسو خبرو کې داغه مطابقت راځي چې په یو وخت کې پکې سلور ضروری دي. هغه لس خبرې دادي: په رفع نصب جر کې، په واحد تثنیه جمع کې، په معرفه نکره کې، او په مذکر مؤنث کې. لکه جاءني رجل عالم، په دې کې دواړه نکره دي، دواړه مذکر دي، دواړه مرفوع دي، دواړه واحد دي. او دمه جاءتني هند عالمه، جاءتني هند عالمه، دواړه نکره، دواړه جاءتني امراه عالمه، دواړه نکره، دواړه مؤنث، او دواړه مرفوع، او د شانتي دواړه جننده واحد دي. او د صفت به حال متعلقه د خپل مطبوع سره پنځو سيزونو کې مطابقت وي چې په یو وخت کې به دوه ضروری دي: یو په اعراب کې، په رفع نصب جر کې، او بل په معرفه نکره کې. بیا د صفت څه فائدہ ده؟ د صفت پنځه فائدې دي چې کله موصوف او صفت واړه نکره وي، نو دا ته تخصیص د پاره راځي. تخصیص ویلېږي قلت اشتراک کا، چې لکه ته جاءني رجل، نو بدی کې هر سړی دې شامل لګا، عالم دې کا، قاری دې کا، حافظ دې کا، جاهل دې. خو چې کله ته وې جاءني رجل عالم، ندی عالمون پر رجل کی تخصیص پیدا کو دې دین هر سړی دې مراد.
نو چې کله ځوانه نه کېروي نه تخصیص فائدہ ورکوي کله چې ځوانه معرفوي نه توضیح فائدہ ورکوي توضیح لګته جاءني زید الفاضل زما خواته زید راغی داسې زید چې هغه فاضل دی و زید نو می کسان ډیر شي دي 50 پکې کسان دي چې راغونه زید نو او چې کله تا فاضل وته وي نو دا سره دی زید وضاحت وکړو چې عام زید نه بلکې هغه کم چې فاضل دی کله کله چې د ځوانه لکه مخاطب ته پته که مخاطب ته پته نه نو بیا خو له کډوانه د کېری بیا د دغه د پر راځي د تفصیل ته پاره دی کډوانه معرفي توضیح ته پاره دي او چې مخاطب ته پته ده او هغه د موصوف د صفت په باره کې پته ده نو بیا د دې درې مقصدونه نور دي چې کله د مدح د پاره راځي لو ثنا لپاره لکه بسم الله الرحمن الرحیم مدلګي الله دا موصوف ته الرحمن الرحیم د دې لپاره د صفاتونه دي خدا صرف د مدح او د ثنا لپاره راغلي کله کله د مذمت لپاره راځي اگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم دا الرجیم د شیطان لپاره صفت ده صرف د مذمت لپاره راغلی او کله کله د تاکید لپاره راځي د تاکید لپاره بهر راځي چې اگر صفت وسره نه ولګي هم د دغه معنا لکه نفقه الله تعالی فرمای پیدانو څخه سوره نفقه واحده نو نفقه دا مفرد ده او بری په اخره کې تا د وحدت راغلی دا نو کبری کې دا واحده نه راغله نو بیا به هم د دې نه دا یو شپېلې مراد وا او دا واحده وسره راغله لري چې دا د تاکید کړل بیا یو قاعده بیان کړی و چې دا موصوف چې کله نکره وي نو لري لپاره صفت جمله هم راتلی شي موصوف چې نکره وي لري لپاره صفت جمله هم راتلی شي او لکه مثال لیکل کړل مررت برجل ابوه عالم من لګی دا ابوه عالم دا جمله خبریه د دې رجل لپاره صفت ده بیا دا شان کله چې جار مجرور راشي او د یو اسم نکره راشي دا غي نو جار مجرور وي دا اسم نکره په موصوف به جار مجرور سره خپل متعلق نه دا به صفت وي مرکب توصیفی پہچان ده چې دوی اسمونه براغلي دواړه چرنده با دواړه باندې کېږي یا به دواړه معرفي اعراب به دواړه شانتي اردو کې موږ ترجمه کوو ایسے ایسے وبګرا دي او په پښتو کې ترجمه کوو نو دا څه وبګرا دي بیا په فهم فصل کې عطف بالحرف له عطف بالحرف دا هغه تابع ته ویلېږي چې د معطوف هم وي معطوف ورته هم عطف بالحرف ورته هم وي چې دا هغه تابع ده چې مطبوع ته کم نسبت شوی ده دا باقي کې نسبت کې چې د خپل مطبوع سره شریک وي یعنی مطبوع ته کم نسبت شوی نه تابع ته هغه نسبت مقصود وي یعنی دوانه په نسبت کې موصوف د تابع او مطبوع دوانه وي وداغي کې چې نه پرې موصوف کې په موصوف صفت کې نو په موصوف صفت کې دا مطبوع چې دا مقصود وي دا صفت دا خپل مطبوع د وضاحت لپاره راځي یا د هغه د تاکید لپاره راځي او په عطف بالحرف کې دا تابع او مطبوع دوانه په نسبت کې مقصود وي تابع او مطبوع دوانه په نسبت کې دا مقصود وي دا عطف بالحرف مطبوع تا معطوف علیه وي او تابع ته معطوف وي او دیتا عطف بالحرف او عطف النسق ورته هم لګي او دا حروف عاطفه نور سره غلي حروف عاطفه لسبي واو فا ثم حتى او ام اما لا بل او لكن دا حروف دي بیا دا چې کله د ضمیر مرفوع متصل باندې دی یو اسم ظاهر عطف کیږي نو ډایرکټ ته پرې ضمیر مرفوع متصل باندې نشي عطف کولای ځکه ضمیر مرفوع متصل دا جز د کلمې وي او په جز د کلمې باندې یو څه نشي عطف کولای نو کله چې اسم ظاهر په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې د دې لپاره ضروری ده چې ضمیر مرفوع متصل تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره راوړي او ضمیر مرفوع منفصل دا هم په حکم د اسم ظاهر کې وي لکه ضربت وزید نشي ویلې بلکې ضربت انا وزید به او کچرتا د دې اسم ظاهر او د ضمیر مرفوع متصل په مېز کې فصل لاغلو د ضمیر مرفوع متصل او د اسم ظاهر په مېز کې جداواله راغلو جو بیا کړي تاکید را نه وړو جو خیر دی لکه ته ضربت اليوم وزید نو دلته کې زیدون دا په ضربتو کې په توبه باندې عطف ته او مېز کې بګه اليوم راغله دی جو بغیر تاکید نه راوړل شوی دی صحیح دی او دا شان دی او دا وجه دغه ده چې لکه دا ضمیر مرفوع متصل د دې شدت اتصال وي د دې فعل سره نو دا په منزله دی یوې کلمې باندې ګرځیدل نو کته کله په دې باندې عطف کې ندی مدا بیا راوي چې را په کلمې په بعض سمانه عطف کې او بعض نه کې ودا صحیح نه دا شانتي کې وټکه چې یو اسم دا مجرور وي د حرف جر د وجنه یا مجرور وي د اضافت د وجنه
او په دغه مجرور حرف باندې تا په دغه مجرور اسم باندې تا عطف کې نو دغه مجرور دا به دوباره راوړي یعنی که دغه حرف جر او حرف جر به دوباره راوړي او که مضاف او مضاف به دوباره راوړي لکه مررت بک و زیدین نه شي ویلې دلته دا زه تا عطف کې په دې کې باندې نو دویم با به راوړي د څه مررت بک و بی زیدین مررت بک و بی زیدین او دا شان دي كتب مضاف باندې جاءني غلامك وغلام زيدين د څه بیا دا چې دا معطوف په حکم د معطوف علی کې دی مطلب کدا معطوف علیه د اوسیس د لپاره صفت وي نو معطوف هم د دې لپاره صفت وي دا شان دی راځه که معطوف علیه د یو اسم د لپاره سلوي جدا و سلوي کاغه حال جدا و محال وي مطلب چې مخکې څه شی جوړېدو جدا پرې باندې هم دا وکړي اته په کم ځای کې جایز او په کم ځای کې بنا جایز وي نو د دې لپاره ضابطه دا کته د معطوف د معطوف علیه ځای ته راوړل شي او معنی صحیح کېدا دعا ته بصیر یو کنه صحیح کېدا دعا ته بصیر بیا یو حرف عطف درې سره دوه مختلف معطوفات و مختلف معمولان د مختلف عاملانو دا په یو حرف عطف سره هم دا ته تړل شي او شرط ورلردار چې مجرور به پکې مقدم وي لکه فی الدار زید والحجره عمرو دې لپاره مثال او په دې کې کومه دا غوڼه نور دي او فضل کې زمنګ مسلک دار چې دا صحیح دی جایز دی او د امام فرار رحمت الله علیه باندې مطلقاً جایز دی د امام سے بوئر رحمت الله باندې جایز دی دا غوړ سبق دې کولای شو وسدن سبق کې زمنګ په توابع کې دریم نمبر تابع هغه تاکید دی نو موږ به اول د تاکید تعریف کوو بیا به د تاکید قسمونه وایو تاکید او دغه متعلق به څو قاعده وایو نمبر 1 د تاکید تعریف زده تاکید په لغت کې په معنی د مضبوط والی سره راځي او په اصطلاح کې تاکید هغه تابع ته ویل کېږي چې دلالت کوي د مطبوع په مضبوطولو باندې د مطبوع په مضبوطولو باندې یا د هغه په شاملولو باندې مطلب دا دی چې مطبوع ته د کمسیس نسبت شوی دی مطبوع ته د کمسیس نسبت شوی دی نو دا تاکید د دې لپاره د تاکید راوړو دوه مقصدونه دي یا خو د دې لپاره چې مطبوع ته د کم نسبت شوی دی هغه نسبت مضبوطوي دویم نمبر د دې لپاره د تاکید راوړل کېږي چې د مطبوع ته د کمسیس نسبت شوی دی نو هغه ټول افراد ته شامل دي د دې نه هیڅ څه چې نه خالی نه دي د دوه مقصدونو لپاره دا راوړل کېږي لکه ته جاءني زید نو په دې مثال کې دا جاءني زید په دې کې د زید ته دراتلو نسبت شوی دی لکه مثال څه شری کنه دا زید ته په دنیا کې غټ سړی دی دا زید د دنیا په لیول سره غټ سړی دی او ته وې چې لکه زما خواته زید راغلی دی جاءني زید زما خواته زید راغلی دی نو اوس دا مخاطب چې دی د په ځای کې دا خبر راځي چې زید په دنیا په لیول باندې ډېر لوی سړی دی هغه د خپل څنګه راځي کله چې ته نوکری راغلی کله چې ته وجوړې راغلی خو دې نسبت کوي چې نه دا زما خواته زید راغلی نو ته ورته تاکید راوړي چې جاءني زیدون زما خواته ګره زید راغلی زید مطلب دا چې دې نسبت د دې زید ته چې دراتلو کم نسبت شوی دی نو دا مجازي تور باندې نه دی بلکې دا حقيقي تور باندې واښو مې معنی یا لکه زید چې دا سپیکر نه کوي او شل او ګرځېدې نشي او هغه ته چې زما خواته زید راغلی نو مخاطب په ځای کې دا راځي چې زید خواله شل او ګرځېدې نشي نو ته جاء زیدون زما خواته راغلی زید راغلی نو ځل کې دا دویم دا لاولنې زید چې لاولنې جاء او په مثال کې لاولنې زید دا مؤکد دی سره مؤکد او دویم کې دا تاکید دیتا دا مطبوع وي او دیتا تابع وي لاولنې د پس مطبوع او بیت تابع نو دی تابع تا تاکید ورېږي چې دی د مخکنی اسم ته د مطبوع ته چې کوم نسبت شوی دی هغه نسبت مضبوط کوي واښو مې معنی یاد یا دیم نمبر مقصد د تاکید راوړلو دا دی چې د مطبوع ته د کوم څه نسبت شوی دی پای کې ټول افراد شاملول لپاره راځي چې حکم ټول افراد شامل دي لکه ته جاءني القوم زما خواته د قوم راغی
نو ته ویل دا قوم خودم ډېر خلک ته دا خو له خوا ته نشي راتللی او کې نشي ډېر راغلي نو للاکثر حکم الکل او دا ډېر راغلي چې ډېر ته دې سوي چې ټول قوم راغلي نو دا احتمال پکې وو چې را بعض به پکې راغلي او بعض به پکې نه راغلي او چې کله تا پکې دا وي چې جاء القوم كلهم دا ما غواړي دا ټول قوم راغی او اجمعون په جمع باندې راغی نو دې اوس هغه نسبت لري دا چې دې مضبوطه کم نسبت شوی نه نو په دې کې دا احتمال چې بعض ته شامل او بعض ته شامل نه وي نو دې هغه با تاکید هغه نسبت دا ټول افراد ته شامل واښو دې باندې یا لکه الله تعالی فرمایي فسجد الملائکه ملائکه سجدي وکړلې ملائکه سجده وکړه نو خلکو په دې کې دا راځي چې هغه چا پکړي او چا بنې کړي نو الله تعالی حکم وکړ فسجد الملائکه كلهم اجمعون چې ټول کړي د پدوم پرې باندې پوښتنه پرې باندې پوښتنه نو تاکید دا هغه تابع ته ویل کېږي چې مضبوطه د کمسیز نسبت شوی هغه نسبت مضبوطه وي یا مضبوطه د کمسیز نسبت شوی هغه ټول افراد ته شامل دي ټول افراد ته شامل دي د دې نه بعد د تاکید په قسمونه دي یو ته ویل کېږي تاکید لفظي ایت ویل کېږي تاکید معنوي تاکید لفظي په تکرار د لفظ سره وي په تکرار د لفظ سره وي په تکرار د لفظ سره او دا پکې اسم پکې هم مقرر دی شي فعل پکې هم مقرر دی شي او حرف پکې هم مقرر دی شي لکه مونږ جاءني زیدون زیدون بدل لګي د دویم زید د الاولي لپاره تاکید دی دا تاکید لفظي دی یا دا شان دی جاء زیدون د الاولي جاء مطبوع دی دویم جاء تابع دی او تاکید دی دا ان زیدا قائم ان زیدا قائم نو دا په تکرار د حرف سره نو بدی کې دا لفظ یې دا به مقرر شوی واښوي او تاکید معنوي چې په معنا کې تاکید کړي لفظ په مقرر نه راغلی او چې په معنا کې مضبوطواله بیان کړي او د تاکید معنوي لپاره اته ټکی راځي څو ټکی راځي اته ټکی راځي نفس عین کلا وکلتا كل اجمعوا ولا كل اجمعوا اقطعوا ابدعوا افصعوا نفس عین کلا وکلتا كل اجمعوا دا اته ټکی 1 2 3 4 5 6 7 8 اته ټکی پدې کې دا نفس او عین دا د واحده تثنیه او د جمع د درې وړو د تاکید لپاره راځي نفس او عین دا واحد تثنیه او د جمع د درې وړو د تاکید لپاره راځي سره د تبدیلی د صيغه او د ضمیر نه سره د صيغه د تبدیلی او د ضمیر نه لکه مطلب دا دی چې کله موږ د دې کې د واحد سره دغه کو نو بری کې با صيغه به هم د مفرد راوړو او ضمیر به هم د مفرد راوړو لکه جاءني زيد نفسه جاءني زيد نفسه لما قلت دا زيد راوي په خپل باندې په نفس نفيس واښوي او یته جاءني زيد عينه په خپل راوي کته تسنیه لپاره هم راځي او تسنیه لپاره په دې کې اختلاف دی چې د څه ویل شي جاءني الزيداني جاءني الزيداني نفسهما ګره صيغه هم د تسنیه او ضمیر هم د تسنیه واښوي یا جاءني الزيداني عيناهما غنا ویل شي او د اکثر علما کرام په دې باندې دا سره چې دا کله د تسنیه ضمیر راوړي د تسنیه لپاره نفسونه او عینون ته د تاکید د نفسونه او عینون په ذریعہ سره د تسنیه کې نو صيغه به جمع راوړي او ضمیر به صرف د مفرد د تسنیه راوړي صيغه به جمع راوړي ولهو په دې باندې جاءني زيدان انفسهما جاءني زيدان انفسهما یا جاءني زيدان اعينهما واښو دې باندې پوښوي او د جمع لپاره جاءني زيدون انفسهم جاءني زيدون اعينهم واښوي ها کلا او کلتا دا صرف د تسنیه دا دغه لپاره راځي د تسنیه د تاکید لپاره نفس او عین دا مفرد لپاره هم راځي د تسنیه لپاره هم راځي د جمع لپاره هم راځي او چې د مفرد لپاره راوړو نو صيغه به هم د مفردي او ضمیر به هم د مفرد وي د تسنیه لپاره راوړو نو په اختلاف ده پکې چې صيغه به هم د تسنیه وي او ضمیر هم د تسنیه او دغه مطلب پکې دا دی چې صيغه به د جمع او صرف مفرد ضمیر به د تسنیه واښوي او دا جمع لپاره صيغه به هم د جمع او ضمیر به هم د جمع کلا او کلتا صرف د تسنیه لپاره راځي صرف د تسنیه لپاره راځي صرف د تسنیه لپاره د مفرد د مذکر لپاره کلا راځي او د مؤنث لپاره کلتا راځي
ورمجي کې كلتا الجنتين آتت كلهما يا دغا جاءني امرأتان كلتاهما جاءني امرأتان كلتاهما وشوي ها جاءني زيدان كلاهما دغا كل چره دا مفرد د پاره عمره دي د تسنیه لپاره عمره دي د جمع لپاره عمره دي او دلیل بس ضمیر په بدلیږي لفظ بنا بدلیږي لکه كله جاءني زيد كله جاءني زيد كله يا جاءني زيدان كلهما وشو بالمعنى يا جاءني زيدون كلهم وسجد الملائكة كلهم وشو اجمعوا ابطعوا ابصروا فدي دا ابطعوا ابصروا دا د دې نه आवाज خپل معنی شته او نه دا आवाज راځي بلکې دا د اجمعون به ورس راځي د تاکید لپاره د اجمعون به ورس راځي د سره لپاره دا په دې کې چې هم کله د مفرد لپاره راځي چې اجمعو به د تسنیه لپاره د جمع لپاره راځي د مؤنث لپاره جمعاء به او د جمع لپاره راځي بیا به جمعو کو تعوب صعود به اوس وګورئ کتاب دا دغه وګورئ تاکید نه التاکید تابع د تاکید تعریف کوي تاکید څه ته وایي تابع يدل على تقرير المتبوع چې دا هغه تابع دی چې دلالت کوي هغه د مضبوط اولو د متبوع فيما نسب اليه په هر هغه څه چې دې نسبت شوی دی مطلب دا دی چې متبوع ته د کمسیز نسبت شوی دی نو دا تاکید هغه مضبوط هغه نسبت مضبوطوي پوه چې دا تابع دی چې دلالت کوي په مضبوط اولو د مطبوع په هغه څه کې چې د نسبت شوی دی نو په دې سره ته عطف بالحرف او د نور د وبیت دا دی وتلو ځکه په عطف بالحرف کې مقصود تابع او مضبوط باندې وي او په بدل کې مقصود صرف په تابع وي په بدل کې مقصود ان شاء الله وو سبا په بدل کې مقصود صرف چې نه دا تابع وي او په دای کې چې په صفت کې په دای موصوف کې په موصوف صفت په صفت کې صرف مقصود چې دا مطبوع وي دا صفت دغه د وضاحت لپاره راځي نو دلته یا تاکید تابع دی چې دلالت کوي علی تقریر المتبوع لمطبوع په مضبوط اولو باندې فيما نسب الی باسه چې د نسبت شوی نه دا یو مقصد شو او دویم نمبر او علی شمول الحكم یا راځي د صفت د دې لپاره دا تاکید راځي دې لپاره د شاملولو د حکم لپاره لكل فرد من افراد المتبوع د هر فرد افراد د متبوعنا مطلب دا دی چې دا حکم چې کوم دی نو دا شامل دی د متبوع ټول افراد ته د متبوع ته چې د کمسیس نسبت شوی دی نو دا شامل دی ټول افراد ته واښو په دې معنی لكل فرد من افراد المتبوع مثال نه باندې والتاکید على قسمين تاکید په دوه قسمه ده لفظي یو لفظي ده هو تقرير اللفظ الاول تاکید لفظي په تکرار د لفظ اول سره راځي یعنی که لفظ اول چې نه فعل او جو فعل راځي او که اسم او جو اسم راځي او که حرف او جو حرف راځي لکه جاءني زيد دلته کوز ګوره دا لهم زه تاکید راول لپاره د تاکید مطبوع تبع مؤکد وایو د تاکید مطبوع تبع دا آیات کې د صفات مطبوع تبع سوایو موصوف د معطوف مطبوع تبع معطوف علیه او د تاکید مطبوع تبع مؤکد وایو د بدل مطبوع تبع مبدل منه وایو او د عطف بیان هغه تبع مبین وایو مبین مستبرج ان شاء الله جاءني زيد او جاء زيد او دا حرف لپاره مثال ان زيدا قائم او د ټوله جمله چې د الله تعالی فرمای کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون دا تاکید دي ټول ومعنوي او په نمبر چې دا بګه معنوي دي او معنوي وو به الفاظ معدوده دا تاکید معنوي په یو الفاظ سره شمارل شي معدود شمارل شي وهي النفس او هغه داري النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع چې نفس او عینون دا راځي د واحد تصنیع او جمع لپاره او به اختلاف الصيغه والضمير په اختلاف د صيغه او د ضمیر سره مطلب دا دی چې د واحد لپاره راځي نو صيغه به هم د واحد وي
او ضمیر به هم د واحد وي د تسنیه نه بار راځي نو تسنیه صيغه به هم د تسنیه وي ضمیر به هم د تسنیه وي د جمع نه بار راځي نو صيغه به هم د جمع وي او ضمیر به هم د جمع وي لکه جاءني زید نفسه دا اوس ګوره لګي دا زیدون چې ده دا مؤکد ده او دا مؤکد دا واحد ده مذکر ده نو نفس هم مذکر راغلی ده واحد راغلی ده او هو سره هم راغلی ده او جاءني الزيدان انفسهما او نفساهما نو ما تاسو وی چې د اکثر علما کرامو په نسبت باندې د اکثر نوحاتو په نسبت باندې د تسنیه د پاره چې تاکید راځي نو صيغه به جمع وي او صرف ضمیر به بګی د تسنیه وي خدا بعضو نحاتو په نسبانه با صيغه به هم د تسنیه وي او ضمیر به هم د تسنیه وي نجاءني زيدان انفسهما وملشي او جاءني زيدان نفسهما وملشي نفسون په اصل کې نفسانه او بیا د اضافت د وجه نه نفسا او الزيدون انفسهم يعني جاءني الزيدون انفسهم جاءني الزيدون انفسهم ندلګي دا زيدون چې زيدون دا مؤکد ده مطبوع ده او انفسهم د تابع د تاکید ده او په صيغه هم د جمع او ضمیر هم د جمع ده وكذلك عينه واعينهما او اعيناهما واعينهم او دا رنګ دي لکه جاءني زيد عينه جاءني زيدان اعينهما جاءني زيدان عيناهما جاءني الزيدون اعينهم صحیح شو لګنا او دا وزد د عرب لپاره مؤنث لپاره جاءتني هند نفسها جاءتني الهندان انفسهما جاءتني الهندان نفسهما جاءتني الهندات انفسهن هغه په شو باندې ها نو لکه بری هندون کې واحد مؤنث تسنیه مؤنث جمع مؤنث نو چې ضمیرونه به بدل شوی دي وکیلتا للمثنى خاصه او کلا کلتا چې دنه د باندې صرف د تسنیه د تاکید لپاره دي کلا د مذکر لپاره او کلتا د مؤنث لپاره لکه مثال سره جاء قام الرجلان كلاهما ندلګي قام ترکیب څنګه کوما قام فعل الرجلان مؤکد او كلاهما مرکب اضافي دا ولا تاکید مؤکد سره خپل تاکید نه فاعل شو دا د مذکر لپاره راغلی او قامت المرأتان كلتاهما ندلګي دا مرأتان تسنیه مؤنث ده نو د دې لپاره د كلتاهما راغلی ترکیب څنګه کوما قامت فعل ماضی مثبت معلوم المرأتان مؤکد او كلتاهما مرکب اضافي تاکید وكل واجمعوا واقطعوا وابطعوا وابصعوا لغير المثنى دا كل اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا دا غیر مثنى را پرځي یعنی مطلب دا دی چې بدی په ذریعہ سره د دې پنځو لفظونو په ذریعہ سره كل اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا په دې سره تاکید د واحد راځي او د جمع راځي د تسنیه پکې ناراضي د تسنیه لپاره یا خو نفسون عینون لګول شي آیا کلا وکیلتا لګول شي او د کلن اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا سره صرف د واحد او د جمع تاکید راځي د تسنیه تاکید وسره باختلاف الضمير في كل وصيغه في البواقي وهي فدي كل اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا پرې سره د واحد او د جمع تاکید راځي فكلهم سره چې تاکید راوړم نو صرف ضمیر به پکې بدليږي صيغه به پکې نه بدليږي او پرې اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا پدې کې خو چې ضمیر وسره نشي لګولای نو پدې کې بس صرف صيغه بدليږي لکه پوه شو مې معنی لکه جاءني لکه جاءتني اشتريت العبد كله اشتريت العبد كله ما واغستو غلام ټول نو دل لګی دا كله کې دا غو ضمیر تلند دا یا دې فسجد الملائکه كلهم نو دل لګی دا ملائکه جمع ده نو كلهم کې هم ضمیر ده كل بخپل ځای باندې یعنی څنګه نه بدلیږي اوسې ضمیر وسره بدلیږي واښو به معنی او پرې اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصعوا پرې کې به ضمیر دغه بدلیږي صيغه به بدلیږي لکه تقول تبوي جاءني القوم كلهم نو دلته ګوره او قوم چې دا دغه دي جمع ده او مذکر ده نو دلته کې هم ضمیر چې درجه مذکر راغله ده جاءني القوم كلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون دا ټول لکه اجمعون او جمع مذکر سالم دی واو ما قبل مضموم سره اقطعون و ما قبل وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا نو قامت النساء كلهن لکه النساء دا جمع مؤنث ته نو ضمیر د کلو سره د جمع مؤنث لګیدل ده هن ضمیر وسره لګیدل ده
او صيغه یې بدل شوی دا جمعو تعوب تعو بصعو لکه پوه شو مې معنی ها جمعو دغه جمع ده د اجمعو جمعاء دا ول ویلو کړه فعلاء صفتی فعلاء اسمی فعلاء صفتی پروس کال افعلوا بدری قسم نه افعلوا اسمی افعلوا فتعلم سر کې تو سبې کاپې نه لیکلې ته ما بخل افعلوا بدری قسم نه افعلوا صفتی اسمی او تفصیلی ویلو کړه او ویلو فعلاء بدری قسم نه ویلو کړه دا خبره بیا وی واذا اردت تاكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تاكيده بالضمير المنفصل نو ضربت انت نفسك وی کله چې د ضمیر مرفوع متصل تاکید ته په نفسونه او عینون سره راوړي کله چې د ضمیر مرفوع متصل تاکید په سره راوړي په نفسونه او په عینون سره نو دې لپاره ضروری ده چې د دې ضمیر مرفوع متصل تاکید براوړي په ضمیر مرفوع منفصل سره لکه ته ضربت دا واحد دا ضمیر مرفوع متصل لکنه او دې ته دا کې ضربت نفسك خپل ځان وها نو دلته دا تا نشي ویل دا عطف نه دغه نه سي تاکید نه سي دې ضمیر مرفوع متصل ته پر افسون سره راوړي د لپاره ضروری ده چې دا ولدي لاول تاکید راوړي په ضمیر مرفوع منفصل سره ضربت انت نفسك به ضربت انت نفسك پوښوي د دې وجه دا چې دا نفسون او عینون دا عام طور باندې په جمله کې دا فاعل جوړيږي څه جوړيږي فاعل جوړيږي نو چې کله ته په دې کې دا رانه وړي کنه نو بیا با د دې با التباس راځي چې را پته باندې لګي چې دا فاعل دی او کنه دا چې د تاکید دی واښو دې باندې نو چې کله په دې کې ته ضمیر مرفوع منفصل لاول دا ضروري چې دا التباس بچي قاعده څه شو کله چې ضمیر مرفوع متصل د دې تاکید تر اوړي په نفسونو او په عینون سره نو ډایرکټ نه شي راوړل بلکې د دې ضمیر مرفوع متصل بل اول تاکید راوړي په ضمیر مرفوع منفصل سره واښو دې باندې لکه پوښوي ها نو اذا اردت کله چې ته اراده ولري تاکید ضمیر المرفوع المتصل دا ضمیر مرفوع متصل له تاکید راوړلو د ضمیر مرفوع متصل د ضمیر مرفوع منصوب متصل او مجرور متصل ته وېستو دا غي تر راوړی ش ډایرکو بس سره من نفس والعين بنفس یا بعين سره نو يجب تاکیده نو جو واجب ده تاکید ده بضمیر المنفصل و ضمیر مرفوع منفصل سره لکه ضربت انت نفسك لکه پوه شو مې باندې ګوره لکه دغه راځي ته زیدون ضرب نفسه نو په دې صورت کې زیدون ضرب نفسه نو په دې کې وځ دا ضرب فعل دی او نفسه د دې لپاره فاعل دی دا نفسه د دې لپاره څه دی فاعل دی نو چې کله د دې ته دغه راوړي کړه د دې ته تاکید راوړي په ضمیر مرفوع متصل تاکید ته په ضمیر مرفوع متصل سره راوړي نو بیا په دې کې دا التباس نه راځي چې دا په فاعل جوړیږي او کنه جوړیږي خو شو به معنی دا وګوره زیدون ضرب نفسه تا وي نو په دې کې دا نفسه دا فاعل جوړیږي د دې لپاره او چې کله دا لري تاکید راوړو نو بیا دا نفسه او نفسه کا د دې لپاره بیا دا نه جوړیږي فاعل نه جوړیږي لکه پوه شو به معنی پرې معنی پوه شوي بیا ولا يؤكد بل قاعده وي ولا يؤكد بكل واجمع الا ما له اجزاء وابعاد يسه افتراقها حسا وهي د قاعده دا چې د کلن او د اجمعو کې با د کلن او د اجمعو په ذرایع سره با د هغه سیس تاکید راوړو کم چې حصے کېدې شي کم چې جدا کېدې شي دا جدا کېدل او دا افتراق داغه دا حصے کېدل یا به حسي وي او یا به طبيعي وي د حکمي وي اسی لګا جاء القوم نقوم چې دا جدا کېدې شي کنه دا قوم افراد ډیر دي دا افراد په لحاظ سره جدا کېدې شي کنه نو ته جاء القوم كلهم دا ویل شي یا هغه جدا کېدې شي افتراق داغه کېدې شي په حکمن لکه د اشتریت العبد كله ما خپل ټول غلام واغستو اوس د سیم کېدې شي چې نیم غلام ته واخلې مطلب نیم دی یو نیم د بل خو دې دې نشو جاء القوم كلهم دا جاءني زيد كلهم دا ما خواته زه ټول لاګه لکه دې څه نه شو ویلې ولی
ځکه چې دې ته ځکه نشي ویل کنه چې بلې کې افتراق نشي کېده دې څه کو نشي ویل کنه چې نیم زیات را او نیم لانه دی راغلی پوه شوي نو د کلن او د اجمعو په ذریعه سره به د هغه سیس تاکید راوړو کم کې چې جدا جدا کېدل کم کې چې حصے جوړول چې دا صحیح وي حصے جوړېدل بیا عام دي که حصے وي او که حکمي وي پوه شوي مې باندې نه ولا یؤکد او تاکید باندې راوړل کېږي تاکید باندې راوړل کېږي په کلن او په اجمعو سره الا ما له اجزاء مگر د هغه سیس چې دای لپاره اجزا وي حصے وي وابعاد ابعاد او حصے یو شری یصيح افتراقها حسا چې صحیح وی راغي جدا جدا کېدل حصے تور باندې کل قوم لک قوم شو لکه دا جاء ان القوم كلهم نو دلګي دا قوم چې ده نو دا حصا د جدا جدا کېدل شي یا دا جاء ان الرجال لما خاطر ټول سړي راغل جاء ان الرجال كلهم نو دا سړي جدا جدا کېدل شي چې پنځه طرف ته چې پنځه بل طرف ته شي او حکمن یا غ جدا جدا کېدل شي تفریق دای کېدل شي خو حکمن لکه د اشتریت العبد كله اشتریت العبد كله ما خپل ټول غلام اغسو نو اوس بری اغستلو کې د غلام په اغستلو کې تفریق ترين دا پکې راتلی شي چې لکه سړی نیم غلام واخلي یا سلورم یې سره غلام واخلي یا دریم یې سره غلام واخلي پوه شو مې باندې لکه په دې باندې پوه شو ولا تقولوا اكرمت العبد كله وې د سینې شویل چې اکرمت العبد كله چې ما د خپل ټول غلام اکرام وکړو عزت مو کو ځکه د سینې شي کېده چې د باج غلام عزت وکړي د باج غلام عزت ونه کړي د نامنه په بل عزت وکړي د نامنه بل عزت ونه کړي د سینې شي کېده خو شو باندې باندې نو قاعده دا ده چې د کلن او د اجماعو په ذریعه سره به د هغه سیس تاکید راځي کم کې چې حصے کېدل جدا جدا کېدل چې انده سی وي بیا وی وعلم ان اقطع وابطع وابصع اتباع لاجمع وې دا اقطعوا ابصعوا دا جنين ټول اتباع دي دا ټول توابع دي د اجمعو وليس لها معنى ها هنا بدونه د دې اجمعون علاوه د دې هیڅ معنی نشته فلا يجوز تقديمها على اجمع ولا ذكرها بدونه واذا اجمعون علاوه دا نه دي استعمال لته شي يعني اقطعوا ابصعوا دا جدا چې نه نشي استعمال لري او نه پر اجمعو باندې مخ کې شي لکه پوه شو بلی منی نو بنن سبق کې منغا د تاکید تعریف کو د تاکید دوه قسمونه وي د تاکید معنوي لپاره الفاظ وي او درې قاعده بیان کړل د تاکید تعریف دار تاکید د هغه تابع ته ویل کېږي چې مضبوطه د کمسیز نسبت شوی وي نو هغه نسبت لاره مضبوطوي یا مضبوطه چې د کمسیز نسبت شوی هغه ټول افراد ته شاملوي ټول افراد ته شاملوي لکه جاءني زيد د لاولنی لپاره مثال شو او د دویم لپاره مثال جاءني القوم كلهم د تاکید دوه قسمونه دي تاکید لفظي چې په تکرار د لفظ اول سره وي تاکید معنوي چې په اتو الفاظو کې په لفظ سره وي د تاکید معنوي لپاره اته الفاظ دي نفس عين كلا وكلتا كل اجمع اقطع ابطع ابصع نفس او عين دا د سره پر راځي د واحد تسنیه جمع د دریوانو د تاکید پر راځي سره د اختلاف د ضمیر او د صيغه چې د مفرد د پر راوړي واحد مذکر د پر صيغه او ضمیر بدوانه د واحد مذکر وي د تسنیه نه پر راوړي نو صيغه به مذکر راوړي دا صيغه تسنیه هم راوړي شو جمع هم راوړي شي ضمیر به د تسنیه راوړي د جمع د پر با صيغه د جمع او ضمیر د جمع کلا او پکلتا سره صرف د تسنیه د پاره تاکید راځي کلا د مذکر د پاره او کلتا د مؤنث د پاره د کلن اجمع اقطع ابطع ابصع د دې بدل سره د واحد او د جمع تاکید راځي او په کلن کې بس غسر په کلن کې بس ضمیر بدلو او په اجمع اقطع ابطع کې به صيغه بدلو لا او دلیل لپاره مثال جاءن القوم كلهم قامت النساء كلهن اجمعوا قطعوا او د واحد لپاره مثال واحد تسنیه لپاره مثال اشتريت العبد كلها جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء بیا درې قاعده ذکر کړې دي چې کله د ضمیر مرفوع متصل تاکید د نفسونو او عینون په ذریعہ سره راوړي ډایرکټ نشه راوړل بلکې د دې ضمیر مرفوع متصل تاکید پر راوړي په ضمیر مرفوع منفصل سره دیمه قاعده چې د کلن اجمعو په ذریعہ سره د هغه سیس تاکید پر راوړي کم کې چې افتراق یعنی حصے کېدل جداواله داغي صحیح وي کم ځای کې جداواله صحیح نه وي او داغي ته په کلن او په اجمعو ته وسر نشراوړي
اقطعوا ابطعوا ابصعوا دا اجمعوا تابع دي نه د اجمعون مخکې کېدې شي نه د اجمعون بغیر د دې معنی راتلی شي او نه د استعمال دي شي په قران مجید کې ډېر شي مثالونه دي تاسو ځان له اصولي کوي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما ندل کې دا با پدې کې با ګور لغوا ولا تأثيما پدې کې با تاسو دا معطوف علیه او بیا الا حرف استثناء او قيلا سلاما سلاما دا وکدا قل ان الامر كله لله قل ان الامر كله لله الامر دا مؤکد كله دا تاکید خلق الازواج كلها ليظهره على الدين كله هيهات هيهات لما توعدون جاء القوم كلهم اجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون وجاء ربك والملك صفا صفا دكت الأرض دكا دكا دا ټول بتاو ته درولې کوم ان شاء الله ښا پوښښ به باندې دا واړو شابه زړه واړو دا سبق ورته درولې کوم دا کور دا